السلام علیکم، زه منیس خان او نن د اگست 12 تاریخ کال د 2028 او ورځ ده د بود. زمونږ کله نه چې پاکستان جوړ شوی دی نو زمونږ حکومتونو او ادارو د خپل سیاسي فائدې دپاره یو کار شروع کړی او د پاکستان جوړېدو سره شروع شو. هغه دی د غدارۍ سرټیفیکیټونه تقسیمول. دا صرف د خپل سیاسي مفاداتو دپاره و. ما نن درته لږ تاریخ ووایم چې د غدارۍ اقدامات سي او د ملک سره د وفادارۍ اقدامات څه دي. ځکه چې فاطمه جناح باندې د غدارۍ الزامات و، ډاکټر قدیر خان غدارۍ الزامات و، باچا خان بابا غدارۍ الزامات و، اکبر بوګټي غدارۍ الزامات و، جی ایم سید غدارۍ الزامات و، عمران خان غدارۍ الزامات و. ډېر لوی لیست دی. خو پرون چې په پنډۍ کې کوم افسوسناک واقعه شوې ده او بغیر د تحقیق نه، بغیر هغه مسله حل کېدو نه فوري په میډیا باندې وزیر اطلاعات عطا صاحب ووایي چې دا غداري ده او په ادارو باندې حمله شوې. اوس سړی حیران شي چې هلته کې خو په سونو کیمرې لګېدلي دي، د یو کیمرې فوټیج خو به یې راغستی و چې دا څنګه حمله شوې ده. بل پکې دا ده چې حملاور راتلو نو په جیب کې شناختي کارډ یې ښودی و، جنډۍ راغستې وه او د هغې موقع نه د تماچې سره د کلاشنکوف ګولۍ راوتي. نو ډېر ساده سړی و یا لیوني و چې تماچې له د کلاشنکوف ګولۍ راوړې وي. نو چیزونه ډیر دي. سو پورې چې تحقیق نه شوي فوري د غدارۍ سرټیفیکیټونه د تقسیمول، دا قوم هم تقسیموي او ادارو ته هم نقصان کوي. ملک ته خو کوي خو د ادارو په کریډیبیلیټي باندې هم سوال دی. اوس کم اقدامات د غدارۍ دي؟ ګوره، د آئین حفاظت کول وفاداری ده کو غداری ده، کو نه آئین ماتول وفاداری ده کو غداری ده. آئین څوک ماتي نو هغه غدار دی کو وفادار دی. الیکشن باندې ډاکا اچول وفاداری ده کو غداری ده. د عوام د منډیټ احترام نه کول وفاداری ده کو غداری ده. عدلیه بې بسه کول وفاداری ده کو غداری ده. ملک دوه ټوټې کول وفاداری ده کو غداری ده. نو لیست ډیر اوږد دی. ګوره، کم کس چې د ملک کې د آئین د بحالۍ خبره کوي هغه غدار نشي کېدی او وفادار دی. کم کس چې په ملک کې د قانون د انصاف نظام غواړي هغه غدار نه دی او وفادار دی. کم کس چې د عوامو د منډیټ د احترام خبره کوي چې عوام څوک منتخب کړي هغه ته حکومت ورکول پکار دي او وفادار دی، هغه غدار نه دی. کم کس چې وایي چې نظام انصاف ښه کول غواړي چې د غریب او امیر دپاره یو شانتي نظام انصافي او وفادار دی، هغه غدار نه دی. کم کس چې وایي چې د ادارو نه کرپشن ختمول پکار دي او وفادار دی، هغه غدار نه دی. کم کس چې وایي چې جعلي منډیټ نه دی مسلط کول یا غلو سهولتکاري نه ده پکار، نو دا وفاداري ده، غداري نه ده. اوس چې څوک د دې الټ کوي هغه غداري ده د ملک سره. څوک آئین ماتوي، چا ملک دوه ټوټې کو، څوک الیکشن باندې ډاکې اچوي، څوک عدلیه بې بسه کوي، څوک د کرپټ خلکو سهولتکاري کوي. دغه اقدامات د غدارۍ په دغه کې راځي. څوک چې د دې مخنیوي کوي هغه وفاداري ده. نو دا لیست ډېر اوږد دی خو مونږه پروپیګنډه دومره ده چې هغه هر څه مو ګډمډ کړي دي. دا ملک به صرف په آئین او قانون چلیږي. سیاسي تور چې ټولې چینلې ته تش پروپیګنډې له ورکړي او د عوامو په مسایلو خبره نه کوي. او بدقسمتي دا ده چې سوشل میډیا په دور کې داسې دروغ چې وي یا داسې ډرامې دا په فلمونو کې، په انډیا ډرامو کې، په هغې کې خو خوند کوي، حقیقي ګراوند باندې خوند نه کوي. الټه د حکومت او د ادارو کریډیبیلیټي کمزوري کوي. دا ټول محب وطن خلک دی. دا ټول خلک غواړي چې دا ملک نظام ټیک شي. دا ټول خلک غواړي چې دا ملک په آئینو چلیږي. دا ټول خلک غواړي چې قانون د انصاف د هر چا دپاره یو شي. او څوک هم چې د دې الټه کوي هغه د ملک سره غداري کوي. ملک دوه ټوټې شو. خلکو له پکار و چې حمود الرحمن کمیشن ریپورټ یې کتلی وي او په هغې کې چې چاته سزاګانې میلاو شوي دي، تجویز کړي دي چې دوی کورټ مارشل وکړي، هغه ټول خلکو له مونږه په پاکستان په جنډه کې او په فوجي اعزاز سره ښخ کړي دي. نو که مونږ د هغې خبرو نه سبق زده کړی وي اوس به مونږ په دې بحران کې نو. بلوچستان کې اور لګېدلی دی، هلته د حکومت ریټ نشته. په خیبر پښتونخوا قبایلي سیمه کې اور لګېدلی، د حکومت ریټ نشته. کشمیر کې حالات ډېر زیات خراب دي، د حکومت ریټ کمزوری دی. دغسې هر ځای کې دي. نو دغه بدقسمتیانې دي. او بل بیا
د فرسوده نظام نماینده محسن نقوي صاحب وویل چې دا نظام مکمل ناکامه دی، خو په سبا یې بیا وویل چې مکمل ناکامه دی خو 15 کاله به شهباز شریف پوره کوي. نو چې نظام هم مکمل ناکامه دی، معیشت هم تباهیته دی او بیا هم 15 کاله د هغه سپورټ کوي، نو دا غداري ده. ځکه چې موږ دلدل ته روان یو، عوام د بجلی بیلونو له لاسه خودکشي کوي، د کیس قرضه بیا 3.5 اربو ته رسېدلې ده، د هر سیکټر قرضې په زرګونو اربونو ته رسېدلې دي او موږ هغې خلکو سهولتکاري کوو چې کم د سره د 40-45 سال وشو نمبرې بدلی را بدلی او د دې عوامو او د ملک د مسلو حل ورسره نشته. د هغوی خپل معیشت ښه شو، د دغې اشراف یا په لندن کې، په بیلجیم کې، په یورپ کې جزیرې هم دي، بلډینګونه هم دي، پراپرټیان هم دي، صرف په دوبۍ کې د 1000 اربه پاکستانیانو روپو خلکو پراپرټیانې اخیستي هم د دې ځای نه تللي دي. نو دا ټولې خبرې چې دي دغه د ملک سره د غدارۍ دي. یو کس په فوټپات تېرېږي او ته ولې جنډه په لاس کې یو ډس پې وکړي چې دا غدارو یا په ادارو حمله کول. دومره غټې ادارې له به یو کس د تماچې سره تلو، ډس به یې کوو، هغه به شکست ورکو، نو او بیا په ټي وي پروپیګنډې هم کوي. نو دا داسې شیزونه چې دي دا نقصان کوي. زما همدردانه مشوره دا ده چې د دغې پروپیګنډو نه راوتل پکار دي. عوام په دې پوهېږي، نو بیا د ادارو او د حکومت هسې هم کریډیبیلیټي نشته، نوره کمه شي. نو دا افسوسناک صورتحال دی. دغسې اقدامات پاکستان ته نقصان رسي. دا ټول محب وطن دي او غواړي چې ملک ترقي وکړي، خو ترقي به هله کوي چې په آئین او قانون عمل وشي. امید لرم ویډیو به مو خوښه شوي. ویډیو که مو خوښه شوه کمنټ وکړئ، لایک یې کړئ، شیر یې کړئ او ښه سوچ وکړئ. په ښه سوچ کې څه ګناه نشته.